نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه. الله غزات تیرا لگلی رسولان خپل د هدایت سره او د دین حق سره د دې لپاره چې غالب کی دی هدایت او دین لره پټول ادیان او باطلو باندې. سورۃ الصف آیت نمبر 2. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل تر هغه وخت پورې یو کس تاسو کې ایماندار نشي جوړېدل تر څو پورې چې د مینا او محبت د در پلار د ولد او د ټول خلکو په مقابله کې د الله او د رسول سره زیات نوي نو دې کامل ایماندار نشي جوړېدل. نن موضوع دار چې نبی علیہ السلام سره زمونږه د تعلق بنیادونه سلور بنیادونه دي غټ غټ چې دا زموږ د نبی علیہ السلام سره دي که په دغه تعلق باندې بنیاد نه وي نو دا سړی بیا ایماندار نه دی. اټول نه اولنی تعلق چې هغه ایمان تعلق دی. دویم نمبر د نبی علیہ السلام توقیر او تعظیم دا تعلق دی. دریم نمبر د نبی علیہ السلام د سنت او د هغه دعوت او د پرچار نصرت او حمایت کول. او څلورم نمبر د هدایت لپاره چې کوم رڼا او کوم قانون نوړه د قرآنی کریم دغه پیروي کول. دا څلور تعلقات دي. که په دې کې یو تعلق هم نه وي نو بیا زموږ ایمان دا بیکار ایمان دی. زموږ تعلق د نبی علیہ السلام سره دا بیکار تعلق دی. ټول نه ولنې تعلق د ایمان دی. لکه څنګه چې موږ کلمې طیبه او کلمې شهادت وایو چې اشهد ان لا اله الا الله وایو نه اشهد ان محمد رسول الله وایو. اذان او اقامت کې چې کله اعلان کیږي د عبادت لپاره دا غوښتلو را ربللو کله بار نه دی راغواړي او که جمعات کې دن نه پاسي کله بار نه دی راغواړي د اذان په ذریعہ باندې نو تا ته دا قانون مخکې نه پیش کړي. د دې اذان مطلب دا دی چې تحی علی الصلاح حی علی الفلاح ترځي نو حکم الهی بغیر د سنت نبوی نه برابرېږي. حکم الهی د پاره خو الله تعالی په دنیا کې د ښکارا کولو د پوره کولو د سر تر رسولو د پاره پیغمبران را لېږلي دي. نبی علیہ السلام را لېږلی دی. نو دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح د دې کامیابی هم دار او د اثر تر رسول داری د الله حکم اقیم الصلاة د نبی علیہ السلام د سنت مطابق وکړي. او کدا نوی نو تبا اقیم الصلاة کې لکه د پرویزیانو بشان دي همون بدی نه کیږي. تبا اقیم الصلاة د شیګانو بشان دي کې همون بدی نه کیږي. تبا اقیم الصلاة عیسایانو يهوديانو بشان دي کې د هندوانو بشان دي همون بدی نه کیږي. دا غي وجه دارا چې ستا په مانځ کې د نبی علیہ السلام سنت نشته ستامون د رسول الله د سنت او د دستور او د طریقه کار موافق نه دی دغه مونږ نه کی. او کله جمعات کې د ودرېدلو د پاره کم اعلان کیږي چې هغه ته اقامت وي نو د قد قامت الصلاة نو مخکې ستاسو د اعلان هم کیږي چې د الله د شهادت سره د رسول الله شهادت منی د پروردگار د ایمان سره د رسول الله ایمان منی. کته دې مانځه ته ودرېږي نو په قران مجید کې واقیم الصلاة تا خو ومنله پاره کې حدیث ذکر نشته چې 2 رکعات وکړه 3 وکړه 10 وکړه 6 وکړه
ماسپخین وکړه مازدیګر وکړه ماښام وکړه که چېرته دغه ټیمونو وختونه په قرآن مجید کې وي نو هغه اجمالي دي بیا د هغې د اول او د آخر پته نه لګي د هغې د مکروه د غیر مکروه پته نه لګي د هغې دپاره نبي علیه السلام الله را لېږلی چې اقیمو الصلاة کې نو پنځه لمونځونه فرض دي چې اقیمو الصلاة کې نو ساري مونځ د سبا صادق نه تر لمر د ختلو پورې ټایم دی که اقیمو الصلاة کې نو د مازدیګر او د ماسپښین او د ماښام ماسخوتن دا ټیمونه دا رکعتونه دي په دې طریقه باندې به کوي نو فقط قامت الصلاة کې په اقامت کې هم چې تا ته د ودرېدلو حکم کوي نو د الله د شهادت سره د نبی علیه السلام د رسالت شهادت پکې لہذا ټول اهم خبر اولنې اداره چې ستا په رسول الله باندې ایمانی او دا ایمان دا متزلزل ایمان نه وي دا به ثابت ایمان وي دا ایمان دا به مضبوط ایمانی دا به په رکاوټونو باندې په خواهشاتو باندې دا په آزمایښونو باندې په امتحانونو باندې نه بدلیږي نه به دې سره رکاوټ مخې ته راتلی شي دا نه چېرې معمولي غوندې رکاوټ راځي ته بیا پیغمبر ایمان ته تیار نه که معمولي غوندې چېرته امتحان راځي ته بیا تیار نه که چېرته څه د خواهش مقابله راځي ته بیا تیار نه نه هېڅ یو شی به دې ته رکاوټ نه جوړېږي او بیا د ټول نه اجمالي خبره کوم ټایم لګ دی د ټول نه اهمه خبره داره چې نبی علیه السلام خاتم النبیین به مني که نبی علیه السلام خاتم النبیین څوک نه مني او د هغې سره ذلی پیغمبر مني که د هغې سره په سنت کې کوتاهي مني چې نبی علیه السلام په حدیثو کې کمزوري ده نبی علیه السلام په حدیثو کې کمی دی پیغمبر چې څومره دین پیش کړی په دې کې څه شی کم دی دا پوره کول پکار دی دین کامل نه دی که داسې ذره برابر ثابت شي کوم ته ایماندار نه ته منافق ته کافر ته به وایې چې نبی علیه السلام دین مکمل پیش کړی دی پادشاه په زمانه کې چرته نوي نوي مسائل تا ته راځي ستا په نظر کې دا نوي مسائل ستا په نظر کې دي جامع بدل ده لباس بدل له نظر بدل له قد بدل له نور دا په قرآن او حدیث کې شته لیکن تا په قرآن او حدیث کې سپینې جامې لیدلې وي خو لیکن تورو جامو والا دې پکې نه ولیدلې نو اوس تورو جامو والا راغی ته وایي چې لکه دا پکې نشته شته بګي خو تا مخکې یو شانتي جامه لیدلې او اوس بل شانتي جامه ولدا ته پکې لاړ شه وګوره په دې آداب او شرایطو برابر پکې هغه شی موجود دي خو ستا کار نه دی هغه د مجتهدینو کار دی هغه د غټو غټو ائمو حضراتو کار دی غټ جوړ علماو کار دی د غټ محدثینو کار دی غټو مفسرینو کار دی چې هغه زمانه چې څومره فتنې دي څومره فتنې برپا کېږي د هغې مقابله هم دغه خلک کوي مخکې کړي ده د دغې فتنو مقابله چا کړې ده که د قادیانیت فتنه راغلې ده د هغې مقابله چا کړې ده خو علماو کړې ده حق پرستو علماو کړې ده که د قادیانیت نه پس د پرویزیت مسله راغلې ده نو د هغې مقابله چا کړې ده خو دغې علماو کړې ده حق پرستو علماو کړې ده د دې فتنو جوابات په هغوی کې هغوی د ځان نه نشي کولی د دې جواب به هم د قرآن او حدیث او د اجماع امت د صحابه او تابعین نه کوي او دا هغوی پیش کړي دي زموږ استاد محترم دی الله وبخښي زموږ شیخ صاحب اب کله کله ویلو یاره خبرې کله داسې ناشنا غوندې خبرې وکړو چې په زړه کې خوشحاله شو هلکه ډېره عجیبه غوندې خبره په دې آیات کریمه کې زموږ په دماغ کې راغله ویل هغه په حقیقت کې موږ چېرته کتلي وي وایي چې بل کتاب وګورو چې ګورو هغه تفسیر روح المانی لیکلي هغه قرطبي لیکلي هغه چېرته فتح الباري لیکلي مونږ چې هلکه دا خو زه چې ما ویلي ده دا خو د من 800 کاله مخکې 900 کاله مخکې 1000 کاله مخکې 1200 کاله مخکې خبره شوې ده هغه زما په نظر باندې تېره شوې چې زما په نظر باندې تېره شوې خبره زه وکړم زه په زړه کې وم چې کیدای شي یاره د دې قرآن د دې آیت دا مطلب واقعي ډېر برابر دی دا خو ډېره عجیبه خبره ده زه خوشحاله م شم چې یاره الله رحم وکړو چې دې بالکل د ماحول د دې معاشرې سره پټ راغی چې وروسته لاړ شي چې وګورې هغه بل چا کړي او واقعي خبره ده چې دې علماو دې مشرانو چې څومره کارونه کړي دي دې ته بس پک چرته نه ګورئ چرته یو غلطي دي شوې ده دي انسانان دي قصدن آمدن غلطي به هم نه هغه چې کومه دی کله د هغوی په ذهن کې خبره نه راتله سیده به یې کړي یا به خطا شوي یا به چېرته هغوی ته یو دلیل داسې میلاو شوی د هغې په نظر باندې به یې کړي هغه بل دلیل به دې پټ پاتې شوی ولیکن نور هغې خلکو ډېر غټ خدمتونه کړي دي اوس هم دي خلک شته دی هغه کوي خدمت د علم او د علماو قدر دا د ایمان جز دی ګوره د ایمان جز د علم او د علماو قدر به کوئ د دې بې قدري به نه کوئ
د رښتیا وایي کنه دا جمعې ورځې تاسو راشئ کنه خیراتي مولا درته تقریر وکړي تاسو له پیسې ورکوئ خیراتي ته بیان وکړي د ماحول د معاشري مطابق ګوري چې دا خبر نن کول پکار دي نن د دې خبرې ضرورت دی نن دې خبرې ضرورت دی هغه مولا چې ثابت یو کال تقریر وکړي چې یو کال پس هغه ټیک خبر هم کړي خو ستاره خواهش خلاف خبره کړي ته ضرور مولا په منبر باندې سیاست کوي دې به خپل مقصد کې دې ځان لا اخلي دې هغه کې دغه کوي دا ستاد اندرون فطرت ته ګندګي ده ستا په دماغ کې دنه ګندګي پرته را ثابت کال پتا باندې ست اثر ونه شو نو دا یاد ساتي دا اولنې بنیاد دی زموږ د نبی عليه السلام سره اولنې بنیاد چې زموږ په باندې ایمان یو د ایمان ثابت قدم ایمان او بیا دا زموږ عقیده وي چې نبی عليه السلام آخري پیغمبر دی خاتم النبیین دی د دینه بل رستو نه ځلې پیغمبر راځي او نه بس دوی پیغمبر راځي او نه ذاتی پیغمبر راځي او نه بل پیغمبر راځي هیڅ هم نشته دغه پیغمبرو خبره ختم شوه محل تیار شوی دی اوس تا خپل کار دی که ته وایې چې یاره دا بټن چې کوم دی پکې نوي کومه جو بټن پکې ته نوي کولی شي خو هغه بټن چې کوم دی نه هغه به صفا کې ځان نه پکې بله بټن چې راولي هغه پکې لګي نه تو بیا بدعت وي دغه بدعت خو صفا یې کړه جالیګي پکې لګېدلې دي ویل په سنت جالیګي راغلی جالیګي دې دې کا ګرد ته راغلی کپړه پسې راواله ګرد ته صفا کا خلقو به غلطي خبرې کړي هغه ته ذریکا چا به غلطه خبر را پاسه دي کله هغه ته ذریکا ستاسو سره دین دغه کار سره دا دین پرچار دی دا ایمان دی دا اولنې بنیاد دی دا اهم بنیاد دی دا بکې د دې قرآن مجید بار بار هم د دې خبرې کوي چې ایه الذین آمنوا به ای ایماندارو راوړ ایمان په دې پیغمبر باندې دا پیغمبر په دې چې تا ایمان نوي او تا په شهادت په کلمه کې د الله سره په گواهی کې د پیغمبر گواهی نه کړي ته مؤمن نشه جوړېدل د مکی مشرکان چې کوم دي خو د پیغمبر د گواهی نه چې کوم دي انکار کوي او دې خبرې قایل الله یې منو ټیک ته داغه سره شرکیات لګولي خو نور الله یې خو منو کچرته ډېر مشکل براغه نو که پراحت کې تعالی یاد نو په مشکل کې خو ته یادو چې عبدالمطلب صاحب سره پراحت کې یاد نه خو چې کله ابراهه حمله وکړو نو بیا خو د کعبه شریفه غلاف نیول بیا خو د بوتانی رو هغه ټوله خواته پراته خبر دینو بیا د کعبه شریفه غلاف نیول دی بیا د دروازې چې کوم دین هغه کړی نیول هغه رنگ نیول دی جاړي او چغي باسي اسمان ته ګوري بیا خو خطه نه ګوري بوتانو ته چې بوته داوا که هو بل داوا که قبل داوا که پلان کې داوا کنده خو ته نه وي بیا خو لات منات عزا خو دې هیر دي بیا خو یو الله ورته یاد دی نو که نور نه منو خو چې کله به ډېر مشکل نه بیا مت الله یادو په ډېر تکلیف کې ورته الله یادو لیکن چې کله د نبی علیہ السلام مستقل دعوت راغی چې هغه د دوی د اندرون د بت او د اندرون د خواهش خلاف وو نه هغه ته تیار وو بیا هغه امین او صادق په کانو وشتلو بیا د امین او صادق نه چې کومه ساحر جوړ شو بیا د امین او صادق نه چې کومه کاهن جوړ شو بیا هغه پسې بلی کتاب چې خور ته پته و چې دې مقابله د چا پلار نشي کوله نو بیا هغه ته اساطیر الاولین وي بیا وته متل او قصې وي دا ورنه بنیاد ده د نبی علی السلام سره زموږ تعلق چې زموږ په نبی علی السلام باندې ایمانی دویم نمبر توقیر او تعظیم چې موږ د نبی علی السلام توقیر او تعظیم کو دومره قدر او دومره عزت په کو چې نو اخرین صلی الله علیه وسلم به تر دې پورې چې فقه حنفي د قائل چې کله ته په خطبه کې امام هغه درود شریف ذکر وکي نو ته پټ خفیه چې کومه ده نو پزړه کې درود شریف وي صلی الله علیه وسلم به وګدنا صلی الله علیه وسلم مختصر دا سو وجره در نبی علیہ السلام د نوم تعظیم دی ځکه رسول الله فرمایي چې جبرئیل امین راغی ماته وایي چې څوک ستانو واوري او پتا باندې صلی الله علیه وسلم نه وایي درود شریف نه وایي په دې لعنت وي دې پسند دی دا نبی علیہ السلام د نوم قدر دی نو چې داغه د نوم قدر دی نو داغه د تعلق قدر بسمري نو دا د ایمان بنیاد د زموږ دویم چې توقیر او تعظیم وکړو یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سورۃ حجرات کې الله تعالی فرمایي خلکو هغه صحابه ته وي و د صحابه محفل کو ختم شوه دي دا صحابه به کوي او صحابه دي په وګونو باندې لګ درون دي او تاسو ته پته چې کله سړی په وګونو درون نه خبرې تیزی کوي ځکه چې هغه ته د ښکاری چې زموږ خبره رو ده هغه خبره تیزه کوي نو هغه وګونو باندې درونو نو چې کله هغه خبر شو د آیات کریمه د سورۃ حجرات نه خبر شو
چې په قران کې خدا حکم دی چې خپل आवाज چې کوم دی په پیغمبر په आवाज باندې مو چتوي او اسینه چې ګوره کاتم خراب شي ان تهبط اعمالکم انتم لا تشعرون اکور دلالو کې ناس ته په جړای شو چې یو باسي وجاړي یو ورځ رانغه دو ورځې رانغه نبی علیہ السلام تاسو کو پلانکې نه کاری څه چل بیمار دی اول یا رسول الله خو ځان په جړا باندې مړ کو کور ناس ته بس جاړیو او زه منافق شوم ځان ته منافق وي زما ایمان برباد شوی زه خو غر کېم زه خدای سم څنګه غرته او څنګه کرے سړی دی او دومره کرے ایماندار دی نو دا هغه ځکه نبی علیہ السلام را روان شو او چې کله نبی علیہ السلام راغی خواله ورغه جاړي ته ولې جاړي او یا رسول الله قران مجید کې الله تعالی فرمایي او ما خو ستا په خوا کې بناسم او ما خو تیزی خبرې کولې زه اوس خبر شوم او ورته ته پاغي کې نه تپاغي کې نه مستا لهجه دي چې ستا आवाज دي چې ستا غوګونه درانه دي تاسو خبره درنه اوچته کې ته کر مسلمان او کر ایماندار خدای نه بعد چې کله هغه محفل راغې د جمعه ته خبرې نه کړې د نبی علی السلام په محفل کې بچناسو نو خبرې وینه کولې چې ډېر مجبور شو نو بیا چې بهر د رسول الله نه یو طرف ته بشو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته پوس کو دومره یې راودا تعظیم او دا توقیر دا قدر خدای خبره دی د شرک باب ټول بند کړو یو طرف ته حکم داو چې نبی علیہ السلام عزت کوي د پیغمبر تعظیم او عزت او قدر د ایمان بنیاد دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر تعلق دی دا بنیاد چې د نبی علیہ السلام سره د سره ایماندار نه دی لیکن بل طرف ته نبی علیہ السلام چې کله محفل ته راځي نو چې کوم شی د عزت ته نه عزت ته چې کوم د عزت نه نه ته د عزت نه ویل چې نبی علیہ السلام محفل ته راځي څوک پاسي نور ته ما پاس کینه ما ته نه پاسي دا کار نشته چې انسان دی بل انسان ته پاسي نو پاسي څومره لوی انسان اشرف المخلوقات سید المرسلین وای پراخه کې نه ما ته پاسي ما دا خبره شته غره یو طرف ته داشته نه بل طرف ته دام شته دي چې فرض کې مشر را روان دي راغې او ته یو کټ کې ناسي ستا یقین دار چې الله سره دا نشرک کوم په دغه عظمت کې زه سره نه برابروم په دغه عظمت کې استاد راغې پلار راغې رور راغې ته یو حدیث لیدل دی بل خبر نه مولانا ګور رحمان مرحوم خبره به کیاوره او چې یو صفه حدیث ولګم چې یو بل کتاب پسې وګوره بل حدیث هم چرته دا تطبیق په حدیث غړي ګرانی نبی علیہ السلام ویلي دي چې قوموا الى سيدكم کله چې سعد رضی الله عنه روانو نو خپل سید ته پاسه مشر دی کله جریر ابن عبد الله بجلی راغې رضی الله عنه نبی علیہ السلام خپل صادر مبارک ورواچ اور پاسه دلو ال پدی باندې کینا او بیا ویل چې ذا جا کریم قوم پاکرمو کله چې قوم عزتمن راشي دا عزت کوي نو کپلار راغې رور راغې ترا مور مشر استاد دارغه نو بیا ستاده پاره خو چې عقیده لري داوی چې زه نه د پیغمبر سره برابروم نه د رسول سره برابروم نه د الله سره برابروم او نه دا کار په ما باندې فرض او واجب دی بلکې د آداب تحت چې قران او حدیث کې داری د مشرانو عزت کوي د مشرانو قدر کوي د مشرانو چې کوم دین خیال ساتي نو زه د هغه قدر د هغه عزت د هغه خیال په وجه چې کوم د الله او د رسول حکم دی زه ته پاسم جدل ذکر نه دا خیر ګناه نه ده ولیکن دا چې ته به حیثیت مساوات یا په دی وجه چې ته پانه سي دی خپکیږي دا هغه عقیده ده سیده چې ما ته بخامخه د انسان پاسي بیا بخامخه نه پاسي بیا بخامخه نه پاسي خو که پرز کدا آداب د باندې فيه دي چې خپانه سي نو پروا نشته دا بیا ادب نه ده یا دی وای چې که پاسې د منو د زمانه مطالبه نه کوي نه زه دې دا سره الله او رسول سره برابروم نو بیا پاسې د به ګناه نشته بیا دا قدر عزت کول شي لہذا دا نبی علیہ السلام عظمت ته دا قدر دی په دې وجبانی دا قدر یوازې په درود شریف کې نه دی چې سړی دی صلی الله علیه وسلم وای ولیکن بل طرف در پیغمبر د سنت اطاعت حکم تابعداري نه کوي نه مني نو دا درود شریف په دروغ وای چې سړی د دې خبرې قائل دی د نبی علیہ السلام د نوم سره چې درود شریف زویم صلی الله علیه وسلم دا په دې وجویم چې نوم قدر پکار دی نوم قدر پکار دی نوم والا قدر نه دی پکار د نوم قدر کې نو د نوم والا قدر به هم کې چې ته محمد صلی الله علیه وسلم د نوم سره صلی الله علیه وسلم وې په دې وجبانی چې دا د نوم عزت ده دا د لقب ده نو د دې نوم والا عزت او قدر هغه ډیر زیات ده
هغه ډیر زیات قدر وکړي دا غنوم والا اطاعت په موږ باندې سره فرض دی. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه امام بغوی شرح سنت کې نقل کړي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اطاعت کله راځي د پیغمبر اطاعت ال راځي د خپل ټول خواهشات خپل رسمونه خپل رواجونه خپل عادات او رسومات دا د پیغمبر د سنت تابع کړي. کته خپل خواهش خپل رسم و رواج خپل عادات خپل ناس ته پاسته د پیغمبر د سنت تابع نه کړو نو ته پوه شې نستا محبت څه نه اطاعت شته. اطاعت او محبت ویم دیتا چې دا به د نبی علیہ السلام د سنت تابع وي او د پیغمبر د سنت په مقابله کې بس خبره بیا ختم. او چې سړی د پیغمبر حدیث پیش کو دا خبره ختم. امام ابو حنیفه رحمه الله د حماد سره بحث وو دوه مناظره ده. حماد امام بخاری استاد هم دی امام حماد زوی هم دی او حماد همعصر هم دی. همعصر دا د همعصر سره مناظره ده. دوه باس کولو ډیر وخت تیر شو هغه یو حدیث پیش کو وسته دی غل شو چا ورته نعمان ته غل شو او ورته چې په جمعات کې نه ګرځي کې بل په جمعات کې ولغه پیغمبر خبره پیش کړه اوس ماته ته غل شو د پیغمبر د خبرې مخه ته سړی نه غل کېږي چا خبرې ته غل کېږي. اذا صح الحديث او مذهبي کله چې حدیث ثابت شو سید د ما مذهب دی بس دقه دا د خلکو خیالو. حافظ ابن کثیر دغه رنګ امام قرطبی نقل کوي سورته مائده کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سړی ته پوسوکو یاره چې دا شکون چې دی کنه قنفذ د دې په اړه کې تاسو څه خیال لرئ؟ نو هغه ورته ویل چې په قران او حدیث کې خو ما در دې څه حکم نه دی معلوم. قل ما اجد في كتاب الله محرما على طاعم. یو کس ناس نو ورته ویل چې زما شیخ وي استاد حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې نبی عليه السلام فرمایي چې دا شکون خبيث دی. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دې څنګه وجه حضرت ابو هريره په سپويږي او ته په سپويږي زره پیغمبر صحابي ما دې نه دی اورېدل تا دې څنګه واورېدو؟ نو ورته په جواب کې وایي چې دا خبره د سویل کې دا ته چې وې کدا خبره د سویل کې دا ته چې وې چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه تا دغه شانتي اورېدلې وي او د حضرت ابو هريره پیغمبر نه اورېدلې وي نو على الراس والعين مستغل کې پسر سترګو منظور ده. نور ته دا ونه ویل چې ته نه پوهیږي ته داسې خوې منله حاضر تحقیق مطابق ځان خبره ز بار تاسو تحقیق مطابق د شکون په باره کې چې امام قرطبی پوره وضاحت کړي د حدیث خبره واحد دی بل سند په اعتبار کمزور دی حرمت نه ثابتېږي. نو دا شوافی او حنابلو په نسبت باندې وتاوی مردار وي موالک وته حلال وي او امام ابو حنیفه رحمه الله ته مکروه وي دا کراهیت او جاغدا بیان کړي د حدیث سره مضبوط نه سند په اعتبار سره ځکه چې د حرمت لپاره دلیل قطعی پکاري یا قران پکار دی حدیث متواتر مشهور پکار دی یا هغه حدیث چې بخاری او مسلم نقل کړي چې بخاری او مسلم کوم حدیث نقل کړي پاغي باندې یقین ثابتېږي. دا خبرم په ذهن کې یاد ساتي بعض خلک غلط فهمي کړي هغه چې واځي صحیح حدیث په بخاری کې نه دی په مسلم کې نه یا ټیک خبره ده یوازې صحیح حدیث په بخاری او مسلم کې نه دی په نورو کتابونو کې دي خو تر کتابونو لږ غافل لږ ځان خبر کبه دی باندې چې د بخاری او د مسلم صحیح حدیث او د ترمذی او د نسائی او د ابو داود ابن ماجه د بازار او د بل کتاب صحیح حدیث د دوه یو شان دي نه دي. د بخاری او د مسلم صحیح حدیث غټه قرینه دار د دوه اصح الكتب بعد کتاب الله دي. دا دوه کتابونه هغه دي په دې کې مسند حدیث چې کومه ده اتفاقی صحیح دي مسندات دا کتابونه په دې کې مسند راویان چې په مسند حدیث کې کم راویان دي نه په فل باندې پوری وتی دي نو د دې په اتفاق باندې ټول دنیا اتفاق کړی دی چې دا صحیح کتابونه دي. نو د دې وجه د دې دوه صحیح حدیث د نور کتابونو صحیح حدیث په شان دي نه دي. دا مطلب نه چې نور د صحیح حدیث نشته نور صحیح حدیث بشمار دي په نورو کتابونو کې خو کوم مقابله د دې سره راشي نو بیا په دې باندې عمل کوي. نو د بخاری صحیح او د مسلم صحیح حدیث دا یقین پیدا کوي په دې باندې واجب پیدا کیږي په دې باندې د واجب حکم دار راځي. نو تاسو ورته نه وای نو دا حدیث کمزور دی په دې وجه باندې دا اختلاف ته ایمو حضرات په کې دی خو مقصد زمادار دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل خواهش چې کوم دی غالب نکو خپل رائے غالب نه کړه بلکې د پیغمبر سنت تاوریدل سره چوپ چاپ شو. اطاعت دیته وي محبت دیته ویل کېږي استاب مینا او محبت او اطاعت په دې اعتبار سره اتباع وي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حقیقی محبت دار
چې کوم محبت شرعي او عقلي دی. پاتې شو محبت غیر اختیاري متوالي طبيعي. محبت طبيعي غیر اختیاري چې هغه لکه د یو بچي سره مینه ده، د مور پلار سره مینه ده، د خپل ځان سره مینه ده. نو واقعي خبر د خپل ځان سره مینه زیاتې، د بچو سره مینه زیاتې، په دې ځان خپوي کوي. لیکن چې کومه مینه د جمال په وجه ده دته مینه ویل کېږي اختیاري، کومه د حسن په وجه ده دته مینه ویل کېږي اختیاري، کومه د احسان په وجه ده دته ویل کېږي مینه اختیاري، د ښه کولو په وجه دته مینه اختیاري وي. دا مینه بستا د رسول سره د ټول مخلوقاتو نه وجه ده. یو مینه طبيعي ده غیر اختیاري ده، اختیار نه بالاتر ده. د خپل بچي سره مینه کول، د خپل پلار سره مینه کول، مور سره مینه کول، دته اختیاري مینه نه وي، غیر اختیاري وي. خو چې دا کړه د پیغمبر د سنت په مقابله کې رااله وس اختیاري شو. ستاسو مینه ډېره مینه بدی ایبه، خو چې کله د سنت په مقابله کې رااله بیا به پلار پرې دی، بیا به خزه پرې دی، بیا به بچی پرې دی، بیا به خاندان پرې دی، بیا به ځمکه پرې دی، مال پرې دی، دولت هر څه پرې دی. کدی پرې نه خو د نو د امینه به اختیاري و، ته مجرم نور د امینه تبعید دا به ای په دې مې رېګا. خو چې کله د پیغمبر د سنت په مقابله کې د امینه رااله او تا بیا هم دغه مینه واغستلو د پیغمبر سنت ته پرې خودلو، نو په دغه ځای کې دغه مینه اختیاري شو، ستا په اختیار کې ده، دا به اختیار نه ده. او کله په اختیار کې نه وي نو صحابه به دا نشوي کولای چې صحابه خپل پلار پرې خودو، خپل مور پرې خودو، خاندان پرې خودو، کور پرې خودو، خواهش پرې خودو، دنیا او مال او دولت پرې خودلو، جاه او جلال او عزت او وزارتونه پرې خودله، حکومت له دکی ور کړی، بادشاہان له دکی ور کړی، خپل ځان چې کوم څه دا قربان کو، خپل نفس چې کوم قرباني کول آسان کار دی. خو چې کله د پیغمبر د سنت په مقابله کې راغی دا هر څه سکړه قربان کړ، دی وخت اوس اختیار شو. دا محبت ته، دا مینی، دا ټولې به د پیغمبر نسوي، دا به قرباني. بیا نصرت پکې دریم نمبر د رسول الله د تبلیغ دین په باره کې، د دین په تبلیغ کې، د دین تبلیغ معنا دار دین رسول د لپاره مختلفې طریقې دي. که یو سړی دی هغه د ژبې په ذریعه باندې رسي تر هغه دا امداد وکړه، ورته کښېنه خبره واوره زده کړه. که یو سړی دی هغه د لیکلو په طریقه باندې یو کتاب شایع کول غواړي چې کوم صحیح د سنت مطابق کتاب دی، دا د دین نصرت ته امداد ورسره وکړه، چنده ورسره وکړه، تعاون ورسره وکړه. جماعت جوړول غواړي، جماعت کې ورسره تعاون وکړه، نصرت وکړه، د پیغمبر سنت دی، دا د بنیاد چې کوم پیغمبر سره د مینې او د ایمان دی. که یو سړی چې د هغه مدارس وکړي، مدرسې جوړول غواړي، د هغې کوشش کې دا ورسره وکړه، د قرآن او د حدیث پرچار په هره طریقه کې تعاون امداد ورسره وکړه. او که چېرته یو مجاهد دی هغه جهاد دپاره راغلی دی، جهاد دپاره منډه تړلی وي، د هغه سره تعاون کوه، ورته کښېنه، خبره واوره، خبره یې زده کړه، په خبره یې ځان پوهه کړه، زړه مینه وله ورکړه، لاس استعمال کړه، پیسې وله ورکړه، امداد او تعاون او چنده ورسره وکړه، تعاون ورسره وکړه. که در سره پیسې نه وي خبره یې واوره، که سره پیسې نه وي خبره دې واورېدله نو بیا راغله چې کوم دی نو یو حوصله ورکړه، ورته وایي چې هلکه زما سره اوس څه نشته بیا به درکړم، تعاون ورسره وکړه. دا نصرت دی. د چا سره؟ دا د رسول الله سره، دا د نبی علیه السلام سره، دا د رسالت په پرچار کې، دا د قرآن په پرچار کې، دا چې د نسل دا سنت دی، دا امداد دی، دا بنیاد به سرته رسي. او آخري نمبر اتباع القرآن. نبی علیہ السلام دنیا ته راغلی دی، ځان سره قانون راوړی دی، د هغې قانون په قدر کې د قرآن مجید قدر مخکې ما تاسو ته ویلي دي، مختصر غوندي. د قرآن مجید قدر دا هم دی چې دا په عزتونو لاسونو سره واله چې لاس دې پاکي، تا ته دا څوک نه وایي چې هلکه دا بیا اودس واخله، د عزت په طریقه باندې اوچت که، د عزت طریقه باندې کې د ښایسته چاپ که، ښایسته ولیکه، ښایسته غلاف وله جوړ که، دا ټول د قرآن مجید سره متعلق دی، ټول د ایمان نښې دي. چې یو سړی د قرآن دپاره ښه غلاف جوړوي دا هم د ایمان نښه ده، یو سړی د قرآن مجید ښه لیکل کوي دا هم د قرآن نښه ده، د ایمان. د دې عزت کوي، د دې قدر کوي، د دې ښکلول چې کوم دی نو دا ایمان دی، څه ګناه نه ده. عایشه صدیقه رضی الله عنها به چې کله وده کېدله مصحف په خپل سینې مبارکې پورې داسې ونیولو چې ما له خوب نه راځي بغیر دین، دا څه ګناه نه ده. ښایسته ځای کې ښودل دا لوی ثواب دی، لیکن د دې مقصد اصلي دغه دی. الفاظ زده کول په دې باندې یوازې روحانیت ته راځي، یوازې په دې باندې انقلاب نه راځي. ټوله دنیا د حافظانو نه ډکه شوه، ټوله دنیا د حافظانو انقلاب نه راځي، برکات په نازل شي، دا سړی په دم کې ښه به شي، برکات به راشي، سکون به راشي، لیکن غل نه ختمېږي، د غله غلا نه ختمېږي، ستا په تلاوتونو باندې د معاشرې نه فساد نه ختمېږي. تلاوت ستا انفرادي عمل دی، یو روحانیت په چېرته راشي،
په ماحول کې. لہذا الفاظ یادول دویم نمبر دی، د آداب نه بعد دویم نمبر الفاظ یاد کا. د الفاظ سره مضمون یاد کا. تش مضمون یادول هم پیدا نه ده. یو سره ډېر غټ مفسر دی او تش خیسته لیکل کوي او خپ قرآن باندې ماهر دی، لیکن نور څه دنیا د معاول نه دی خبر. د قرآن په ترجمه باندې ډېر خپويږي، شپه ورځ چې کوم د قرآن تفسیر ګوري، شپه ورځ د قرآن تفسیر ګوري، لیکن د زندگی د اعمال ټول د قرآن او سنت خلاف دي. دا تعلق صحیح نه دی. دا مضمون از دکا، دا قانون از دکا. بیا د قانون نفاذ ته نشي کولای، په اجتماعي لحاظ سره نه کېږي. ته مجبور شې، ته ضعیف شې، ته کمزور شې، ستا اسباب و ذرایع ټول وغورځېدل، ستا انفرادي لحاظ په خپل ځان کولی شې که نه؟ ته نه شې کولی چې ته وایې چې هلکه قرآن نه نافظ کېږي، نه نافظ کېږي، په تا خو نافظ کېږي که نه؟ ته منفرد یې، تا یې زده کړی، تا یې قانون یې زده کړی، چا ما یې زده کړی. اقیمو الصلاة ته یوازې ځان له کولی شې کوه که نه؟ آتو زکات کولی شې کوه که نه؟ زکات چې کوم دی نور کولی شي، حج کولی شي، عمره کولی شي، روژه نیوی شي، دا خو کولی شي. انفرادي لحاظ سره جهاد کولی شي، خپل منډه والی شي. قانون نافذ نه دی لیکن ته منډه کولی شي، امداد کولی شي، تعاون کولی شي، میراث ورکولی شي، د سود نه ځان بچ کولی شي، د رشوت نه ځان بچ کولی شي، د دروغګویۍ نه ځان بچ کولی شي، د منافقانو صفاتو نه ځان بچ کولی شي. انفرادي لحاظ څخه چې بدیږي کوم اعمال او قانون دی ته به ځان نافذ کړه کنه. اجتماعي لحاظ سره سوچ برابر دی، فکر دی برابر دی، خپل محنت کې نه کېږي نه کېږي. تبا الله په دې پتا نه نیسي په دې خبره باندې چې ولی قانون نافذ نشو. الله به تا په دې باندې نیسي چې ستاسو د قرآن متعلق څومره کارونه او ستاسو د انفراد سره تا ولې نه دي کړي، تا ولې نه دي کړي. نو دا یاد ساتئ. څلورم بنیاد دا د نبی علیه السلام سره زمونږ دا تعلق دی. په دې څلور خبرو به ایمان پوره کېږي چې مونږ د قرآن مجید مطابق اتباع وکړو. الله تعالی دې مونږ صحیح ایماندار جوړ کړي. الله دې زموږ د نبی علیه السلام صحیح تعلق دا جوړ کړي او الله دې موږ د ایمان سره دنیا نه رخصت کړي.